السلام علیکم ملګرو، موږ دلته په اسلام آباد کې زموږ د خانوځۍ نوی کاریز د نثار احمد دغه ایجنسۍ د ریل سټیټ، یعنی د مځکې دغه کاروبار کوي د پراپرټي. نو دغه موږ د ښکاره کوو. بیا که د هر چا یو خواهش ولې په اسلام آباد کې د یو ځای د اخیستلو یا د یو ځای د کتلو، هغه د بیا له دوی سره رابطه وکړي. دغه نمبر دی، دغه د دفتر دی. ماشاءالله دی ډېر ښایسته انسان. موږ نن ورغلو په دغه کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نثار احمد صاحب ستړی مه شئ. سلام دی، څنګه یې؟ ښه یې؟ صحت برابر دی؟ څنګه یاست؟ ښه یاست؟ شکر دی، خیر دی. ته ګر ستړی مه شئ، ستړی مه شئ، ښه یاست. دا خو ماشاءالله ستا ډېر ښایسته ترتیب دی، ډېر ښایسته راوتلی او ځای د ډېر ښه لوکیشن هم خوند راکوي. دا د دفتر، نو ما خیال د پراپرټي د سټیټ ایجنسۍ دغه ته شروع کړی دی. نو ستا یو څه دغه راته وکړه. موږ خو تقریبا د 2015-16 دلې موږ په د پراپرټي باندې کار کړی دی او کوو یې اوس هم. دفتر دی، زموږ د دفتر لوکیشن دلې په جیناین مرکز کراچي کمپنۍ اسلام آباد کې دی. نو دلې پر سوسایټیانو باندې کمرشل ځایو باندې پر سوسایټیانو باندې پر کمرشل ځایو باندې او ورسره ریزیډنشل سیټ اپ باندې زموږ سره ځایونه شته، د خرڅلاو دسته او د رینټ دسته. تاسو کور ودان تی مشترا لاس پر موږ نظر وساتئ. مطلب زموږ په علاقه کې خانوځۍ، بلوځۍ، کاریزات، نوې کاریز، مرغزه کریازي، دا زموږ چې کوم آسپاس کلی دي د خانوځۍ کاریزات نانا صاحب بیا تر رود ملازۍ پورې د ډېرو خلکو دا خواهش شته چې اسلام آباد نه راشي، مګر دلته د دوی جان پهچان نشته. نو ستا دغه زموږ دپاره یو قسم رحمت هم دی. دغه دلته څوک ته راشي له تې سره رابطه وکړي، ستی دغه ور وښوي، ته به پوره کوپریشن ورسره کوې له دا خلکو سره، علاقې والا سره، او ستا دلته لوکیشن راوښو، دوی چیرې راشي دا ستا ایریا ماځي ور وښي. الله مو قدر وکړه، هر وخت راسي. زموږ ځای دلې په جیناین مرکز کراچي کمپنۍ کې دی. اور زما خپل نمبر به بیا زه تاته درکړم، پر دغه باندې به ورکړې که چارې 0313 87 84 487. زموږ سیمې خو ډېر اکثره خلک داسې شته چې 15 روپۍ په ښار کې د لګولو نیت لري، چونکې تر هغه ځایه پورې تګ، هلته هغه مشوره اخیستل، هغه ځای له تر هغه ځایه رسول، او ظاهره ده د خپلوي او د جان پهچان فایده دغه شی وي چې یو ځای له ته په 15 ورځو رسېږي، هغه د جان پهچان پر بنیاد باندې په چندو غنټو کې ته تر هغه ځایه ورسېږي. نو پیسه که 15 روپۍ زموږ د خلکو سره هلته وي، خو د ښار پیسه تر کورنۍ سیمې او تر علاقایي سیمې پورې ګټه ډېره کوي. د ښار پیسه د ښار پیسه که په هفته کې ډبلیږي، نو د کورنۍ او د کلي سیمو پیسه چې کومه ده هغه په کال کې بدله شي. نو موږ دا خواهش دی چې بالکل دا راشي. ضروري دا نه دی چې زموږ په ذریعه دې واخلي یا د بله واخلي. موږ سره د دې مسله نه ده، د یوې ونیسي ونیسي تر هفتې پورې د موږ سره د دوی د رهایش بندوبست هم شته. څوک داسې کس وي چې هفته قدر دوی موږ ته راځي، دلې ویزیټ کولی شي، دوی سره د ویزیټ او د ځای د اوسېدنو انشاءالله موږ ته مسله نشته. ولې ډېر واره دلته دا تره کیسه وسوله، خلکو به دلته کوشش وکړي د پراپرټي اخیستلو، مګر هغه بې اعتباره خلکو باندې په پېښ شو، غیر ناولده خلکو. بالکل دغه طرح. نو له دغې وجې زموږ وروستۍ د علاقې خپل سړی بیا ماشاءالله ستا په باره کې موږ ډېر ښه اورېدلي دي. دا اوس خو موږ خپله دا اوس خپله ورولو دا شی مو ولیدي، ستۍ کوم منډه ترنډه له دا علاقې والا. اصل مسله دا ده چې دوی ویلې چې د کوټې غل، د کوټې او د اسلام آباد غل بیا ډېر ټکنیکل وي. نو اسلام آباد غل چې هغه ډېر په ټکنیکل انداز د سړي څخه غلا کوي. دلته اکثره زموږ د وطن خلک دي په کوچني کوچني سوسایټیانو. یو کوچنی پیغام زه دا ورکوم، دلته عبدالله سیټي، الحرم سیټي یا څه نور داسې سوسایټیانې دي چې د هغه په نامه باندې کرتبه سیټي، میزان سیټي، کوچني کوچني سوسایټیانې دي چې هغو هلته خلکو سره
زموږ وروستۍ کومه جمع پونجي چې دا زموږ دلته ضایع کړي دي او صحیح یعنی دلته اکثره سوسایټیانې دا رقم دي چې خلک د اسلام آباد پر نامه هلته خرڅېږي خو هغه دلته چې دلته راسي دغه یو ګنټه سفر وي نه په اسلام آباد کې راځي نه د اسلام آباد په حدودو کې راځي نو زه دا یو خاص زموږ د خلکو صدا کوم چې تاسې 15 روپۍ دی مثلا نه د چې لګی واره خپله راسه پر ټلیفانه شی مه اخله مه یې هلته د سړي څه ډایرکټ اخله مه یې پر ټلیفانه اخله دا 15 روپۍ باندې راتګ 15 وخته ورکړه چې بیا ته سهار زاړې چیغې وایې درېمانه ټاکې واره راسه د خپله سیمه په خپل نظر ګوره دا زما خلکو ته خواست دی چې تاسې له هغه ځای څخه پر ټلیفانه سوداوي مه کوئ ټکټیکور مودان ستې د دغه نوم خو نو دغه دی تاج ریل اسټیټ جیناین مرکز صحیح د نمبر شمیره ما در وښه ټیک جزاک الله